حضرت سعد بن بلال رحمت الله علیه مبارک فرمایي وی بشکه چې کله بنده دا د رب العزال نه فرمانیو کی او د بنده نه کله یو ګناه صادر شي نو بیا په دې بنده باندې الله تبارک وتعالی احسان او انعامات کوي. په څلورو څیزونو سره په هغه احسانات کیږي. اول نمبر چې رب العزال د دې بنده رزق دانه بندي، یعنی دا انسان که ګناه هم کی نو ډارک الله تعالی د دې انسان رزق نه بندي. دویم نمبر رب العزال د دنه د صحت نه اخلي فورن، که چېرته دنه یو ګناه صادر شي نو رب العزال د دنه د صحت نه اخلي. دریم نمبر د دا ګناه دا چې کومه د ګناه کړې ده نو دا ګناه نه ظاهره خلکو ته. او څلورم احسان رب العزال د بنده سره بیا هم دا کوي چې دی خپل بنده ته فورا رب العزال عذاب نه ورکوي. یعنی چې کله انسان ګناه هم کوي نو بیا هم رب العزال دومره غفور رحیم ذات دی چې په دې خپلو بندګانو باندې دومره رحم کوونکی دی چې د دې ګناهونو باوجود هم الله تعالی په خپل بنده باندې دا څلور احسانات خامخا کوي. یو د رزق، بل د صحت، بل د ښکاره کولو د ګناه چې دا ګناه ولا نه ښکاره کوي، او بل فورا ولا الله تعالی عذاب نه ورکوي.